بسم الله الرحمن الرحیم نننۍ خپلونې سره زه یم سید کبیر علی شاه. ګرانو کتونکو افغان مهاجرین واپسی روانه ده. کم تاریخونه چې ورکړي هغه تاریخونه ختم شو. دا وخت زه موجود یم د لنډی کوتل بایپاس روډ باندې. افغان کډوال روان دي. افغان کډوالو ته مسایل څه دي، مشکلات څه دي، زموږ د پاکستان د حکومتي اړخونه هغې سره به خبرې اترې کوو چې هغې څه وایي لګیا او دلته کې داسې کم کډوال دي چې هغې په پیله ځل یا افغانستان خپل وطن ته واپسې کوي لګیا دی او څه داسې یادونه د پاکستان نه ځان سره وړي. دا وخت یو شاه زلمی ما سره موجود دی، د هغه سره به خبرې اترې کوم. دا بټنې لږې بند دی که چې دا راته ووایه، خپل نوم راته ووایه او دا راته ووایه چې په پاکستان کې په کومه صوبه کې تا ژوند کولو. ما نوم محیب الله دی. مونږ چکوال پنجاب کې باندې کور په ټیکار ته ونیولی، کور مالته و. دا راته ووایه چې کور دې هلته کې و، افغانستان ته تلې که نه په پیله ځل روانې؟ نه، کور مې هلته پیله ځل هلته پیدا شوی یم، هلته غټ شوی یم، پیله ځل افغانستان ته روان یم. څه احساسات دي په زړه کې چې په پیله ځل خپل وطن ته روانې؟ خپل وطن ته مو زړه نه کېدی، بس مجبوري ده اوس خپل وطن ته روان یو. د دې ژبه هم خوشحاله روان، هلته هم خوشحاله، خپل وطن دی خوشحاله به ځو. او هلته ملګري انډیوالان پاته شوه، خفه یو، هغو پسې خفه یو. نو بس دغه اوس خپل وطن ته ځو. نو پاکستان هم شکریه ادا کوو، پاکستان کې دومره ټیم مو تېر وکړو، بس ښه خلک یې دی، والا ښه ژوند مو تېر کړو. اوس روان خپل وطن ته په خوشحالۍ، یا نن به سبا به ځو به. مطلب نن یا سبا خو خپل وطن ته به واپسي کې لګیا وی. دا راته وایه د پاکستان حکومت نه خوشحاله؟ ولې نه یې خوشحاله؟ بس خوشحاله به یو. نو خپل وطن خوشحاله دی، وطن هم خوشحاله. څومره کسانو ستاسو د فیملی چې واپسي کوئ لګیا یې افغانستان ته ځئ؟ مونږ 5 کډې وې، 5 کور هم پکې ور اچولې وه او راغلو. اوس روان یو چې چکن مکن چې وکړو، موږ دلې کډه بیا به ځي کندوز، کابل کې به کډه تاکو، بیا پر هغه کندوز ته ځو. دلته درته څه مشکلات دي دا وخت بارډر چې کراس کوئ؟ څه مشکلات شته؟ مشکلات دومره نشته، صرف رش دی زیات دی. رش دی به دلته 2-3 ورځې به درېږو، دا مشکلات دغه تېر به سي. بیا ځو هلته کابل ته، بارډر پار به هلته کابل کې دا کډه مډه که ځو به بیا به بل ګاډ کې ته بیا به کندوز ته ځو. خپل چې کوم ستا د فیملی کسان دي نو هغه تا د دې ټرک نه چې کوم دی نو همداسې بل ګاډي کې ولېږل؟ بل ګاډي کې نه، 2 ګاډي مو ونیوله، زننه شانګر مو راچول به مطلب ته چې بارډر پار هلته به چکن کوي پر هغه، بیا به دلته ګاډي چې کله ورځي بیا به د خیر ګاډي کې نه ځي به. مطلب هغې چې ستا کوم د فیملی کسان دي هغه به هلته په بارډر باندې ولاړې تاسو ته، چې کله تاسو دا ټریله هغه سر ته ورسي نو بیا به ور در سره ځي؟ بیا به را سره ځي. دا راته ووایه چې څنګه دې خبره وکړه چې ملګري مې پرېښي دي، چې کله راوتې د خپل ځینه د هغه کم ځای کې چې تا ژوند کولو نو کسان در پسې خفه وو؟ ولې خفه نه وو؟ چې کله راوتو کډه مډه مو لوډ کړله، ماښام ټیم و، هلته چې مونږ کوم مارکي کې وو، هلته ملګري انډیوالان وو، هلته مونږ ډېر 40 کال هلته کار مو ورته کوو. بس هلته د خیر کار مان مو کوو چې خلک خلاص کړو، چې کډه مډه چې مونږ د خیر روان بس راغلو. هلته روټۍ راته کړې وه او څو کسانو 2 کډې وې، یو کډې ول مونږ یې نه خورو، صحیح دی. مونږ خپل کسان هلته کې ډوډۍ موډۍ مو وخوړل، سلام دعا مو وکړل، د خیر راووتو د چکوال. دا راته ووایه چې روانې واپسي کې حکومتي چارواکو هلته کې کیمپونه جوړ کړي دي، هلته څه مسایل شته درته که نشته؟ هلته مسایل خو به ولې نه، کیمپونه شان هلته وایي د خیمو شان به درولي، هلته سیف ځای کې به زنانې ناستې وي، بس د خیر هلته ناستې چې کله مکن چې خلک کوي چې لمبر یې رارسي. نه کیمپونو کې سم مشکلات خو نشته؟ خپل فیملی نه یې تپوس کړی؟ نه تر اوسه خو لا څه فوت نه دی، پوښتنه مې نه ده کړې. څو ورځې دې وشوې چې د خپل دغه نه راوتې د کور نه، نو څو ورځې دې وشوې چې په دغه روډ باندې ولاړې دا ټریلې هم ولاړې تاسو هم ولاړې؟ چې کله د چکوال پنجنام نه راوتلی یم، یو را روای سو دلته یو شپه مو هلته دغه کې تېره کړې وه، پېښور کې. په بو سره لاره کې هم تېره کړې وه؟ پېښور کې مو هلته تېره کړه، هلته لمبر میلاو نه سو، بیا دلته رالو. د دې خوا دلته اوس یو شپه مو تېره کړې ده، او دا 3مه شپه ده، 3مه ورځ دلته ولاړې. اوس د خیر اوس روان یو ستا چې دا به ګورو سره. په زړه څه ارمان شته چې ملک ته ځې؟ په زړه ولې ارمان سه، پیله بار روان یو، خو زه به هلته ګرځه به خوشحاله خو یو. نو ولې هلته خپل کور شته په افغانستان کې؟ خپل کور نشته، خو هلته به ګورو، هلته خپل کور بیا جوړو. نو کندوز نه څه ځمکه هم شته؟ ځمکه شته او جوړوي بیا. جوړوئ بیا. څه وایي نور د کور چې کوم ماشومان دي یا مورکۍ ده هغه څه وایي چې
پاکستان نزی لګیا تاسو مشرانو خو بدلته کې ډېر ژوند تیر کړي 40-50 کاله به تیر کړي زړه نه کېده چې څو ټیمې ورکړو هغه دلې وه نه تله چې اوس مجبوري ده اوس به ځي نه خپل وطن دی ځي به خامخا ډېر لاړه خو کاکاګان مو لاړه نو مو دلته ډېر لاړو بس دلته واته کوره پاته موږ هم کاروبارونه هم ټول راغونډ کړه خپل خپل کار و بس هلته د مځکې کار مو کولو غواګانې وې شیدې مې مو خرڅولې اګر شان مو خرڅ مو کړه بس د خیره راغله ډیره مهرباني دا وخت کوشش کوو چې موږ د بل شاه زلمي سره هم خبرې وکړو دا راته ووایه نوم دې څه دی محمد علي محمد علي دا راته ووایه خپل وطن ته روان یې خوشحاله یې خفه یې څه به کې هم خوشحاله یم خفه یم خفه ولې یو خوشحاله ولې خفه په دې چې شاته چکوال کې ملګري ټول پاتې شوه او د خوشحاله په دې چې پیله ځل د خپل ملک ته روان یم پیله ځل روان او پیله ځل روان نو څه احساسات لرې افغانستان تلو کې ولا که څه ووایو نه خفه یو نه خوشحاله یو داسې روان یم بس پیله ځل دی څو ورځې دې وشوې چې دلته په روډ باندې ولاړې دا تقریبا 3 ورځې وشوې ولې دا ولې لیټ کېږي بارډر باندې اورېدو کې څه مسایل دي که څه پېښور ته اوله لاړو هلته اتوار ورځ چکن بند و مونږ ته ول ګېډونه بند شو اوس مخکې ځئ مونږ یو ور رالو اوس هلته یو روډ دی هلته یوه شپه مو هلته وکړه ګاډې ټول ودرېدل په بلې شپې کې بیا روان شو دلته یې ودرولو زه د ټریلې د روانېدو خبره دې وکړه ټریله دې روانه هم شوه ګرانو کتونکو تاسو زما په شا باندې ګورئ دغه چې کوم کډوال دي سامانونه لوډ کړي دي زما دغه کیمرامین به تاسو ته وښایي چې کم سامان دی تقریبا د په یو ټریله کې چې کم دی نو 4-5 کډې اچولې شوي دي او افغانستان ته واپسي کوي لګیا دی الله دې وکړي چې دغه افغانیان چې کم واپسي کوي لګیا دی چې زمونږ د پاکستان د حکومت نه یا زمونږ د پاکستان چې کم عوام دی د هغې نه په خوشحالۍ باندې لاړ شي دا و زمونږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان